الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبرائيل يقرأك السلام عليك قالت وعليه السلام. مختصر شانتی تعارف بدا ولسم رمضان سننو کو سبا سباو زکه دا ولسم روجش پدا پدی یو سو واقعات داسې شوې دي چې تاریخ منتخی او هغه واقعات دي چې د هغې په تاریخ کې واجب نوم دی. اولنې واقعه په دې کې دا شوې ده چې د اسلام ټولو کې لوی جنگ او پیلنې جنگ شوی دی، هغې ته بدر ویل کېږي، هم اوولسم رمضان. دویمه واقعه چې په دې کې مخې ته راځي خاتون اولنې ښځه پاکه بیبي چې د قرآن مجید کې د هغې باره کې رب آیاتونه هم د پاک دامنې نازلوي، د مور عایشې رضی الله تعالی عنها وفات په دې روز باندې شوی دی. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو لور وه، هغې ته به رقیه رضی الله تعالی عنها ویل. دې 3 هجرتونه کړي، 2 حبشې ته کړي، یو مدینې ته کړی دی، او دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بیبي ده. نو د دې بیبي وفات هم په دې ورځ باندې شوی دی، په 19مه روژه. او بل خبره دا ده یو لوی د جنگ عظیم سالار محمد بن قاسم چې د عربو یو ځوان دی او هغه راځي د ملکونه فتح کوي، ملتان او دې طرف ته نو د هغه راوتلم په دې تاریخ باندې. او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باندې قاتلانه حملم په دې ورځ باندې شوې ده، په 19 رمضان او 21 رمضان د هغه بیا د وفات ورځ ده. نو د دې خبرو مختصر تعارف وکړو. په اسلام کې پیلنې لمحه کې چې کله جنگونه کېږي هغې کې 2 او یا داسې جنگونه کېږي چې هغې ته سرایه ویل کېږي. سرایه دې ته ویل کېږي چې هغه جنگونه کم کې حضور پاک په خپله شرکت نه دی کړی، صحابه کرام رضی الله تعالی عنه یې لیږلي دي. او اتیش داسې جنگونه دي چې په هغې کې د دواړو جهانو سردار په خپله شرکت کړی دی، هغې ته غزوات ویل کېږي. دا هغه تقریبا په دې 10 کاله ژوند کې د حضور پاک د 100 جنګونه شوي دي، لوی لوی معرکې شوي دي. خلک اکثر وایي یاره عام یو ملک چې کله چا سره جنګ وکړي نو هغې وایي زمونږ معیشت غرق شو، تباه شو، مونږ په 15-20 کارو کې ځایله نه راځو. او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه جذبه د ایمان چې بلسو کالو کې 100 جنگونه کېږي او اسلام ته قوت ملاویږي. ځکه صحابه کرام وایي چې مدینې منورې ته کله حضور پاک راغو، د ایوب انصاري صاحب په کور کې ناست دی، حضور پاک سره دومره وسعت نشته، دومره پیسې ورسره نشته چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مسجد دپاره یو ځمکه واخلي. او د مدینې منورې حدود څومره ټوله مدینه چې وه، یهودیان ته ګیر چاپېره پراته، منافقان پکې شته، عیسایان پکې شته، مسلمانانو باندې ژوند تنګ و. او مدینه منوره چې ده هغه په هغه وخت کې دومره وه چې څومره د اوس مسجد حرم دی د مدینې، مسجد نبوي چې دی دومره ټوله مدینه منوره وه، دومره وړوکی ځای و. د دومره وړوکي ځای نه الله تعالی د ایمان د جذبې د وجې نه دومره لوی انقلاب راولي چې په دنیا کې بیا راج کېږي. مونږ د جهاد د نوم نه یریږو، هغې وجه دا ده چې د ایمان کمزورتیا ده مونږ کې. اکثریت که مونږ وګورو نو مونږ وایو یاره مصالحت به ښیي، جنګ نه کوو، یاره معیشت به مې تباه شي. هغې وجه څه ده؟ زمونږ په اسبابو باندې بروسه شته، په رب مو بروسه پرېښې ده. خو چې کله تا په رب بروسه اختیاره کا نو اسباب د خپل راځي. نو په دې موقع کې جبرائیل علیه السلام حضور پاک له راځي. جنگ اسباب عجیب دي، اسباب یې داسې دي چې د ابو سفیان قافله راځي او د دې دپاره چې یاره مسلمانان دي وي دا کومه تجارت کې نفع مې کړې ده په مسلمانانو خرج کوم او دې به هلاک کوم. مسلمانانو ته خبر رسي، هغې لاره کې کښېني چې راځي قافله دې لوټ کوو.
په دې دوران کې ابو جهل ته پته لګیا وي وی ټول خلک روزي د مسلمانانو خلاف جنگ کو. په دې وخت کې 314 مسلمانان شوي دي او چې کم بیا نور يهوديان یا داسې عیسایان دي مسلمانان شوي دي نو او سوا یو شل تقریبا 721 خلک مسلمان شوي دي په دې وخت کې 721 خلک مسلمان دي او عجیب جنگ شروع دی. په دې وخت کې جبرائیل امین راځي یا رسول الله بک کافلین مال اخلمان دلو اخلا خو یو لوی فائدہ پدې کې پاتې کیږي هغه دا د مسلمانان د شهادت نه محروم کیږي. شهادت ډیره لوی درجه ده. بیا ورته وی کمال تجارت هم اخلي اغم واخلا خو یاره تاسو بدلوي کامیابی نه محروم شئ. حضور پاک په لوی محفل کې ودرېږي صحابه ته وی یاره جبرائیل امین راغلی دی وی مال اخلي کامیابی اخلي که شهادت اخلي. ابو بکر صدیق سے پاسی یا رسول الله خپل هر څه متابان دي قربان کړی دی هجرت هم کړی دی یا رسول الله مونږ jihad ته تیار یو. عمر سے وی یا رسول الله مونږ در سره یو. حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي یا رسول الله مونږ د بنی اسرائیل نه یو چې بنی اسرائیل بداوی چې انت وربک فقاتل انها هنا قاعدون چې تو خدای دې جنگي کې مونږ بدل تناسو مونږ بنی اسرائیل نو یا رسول الله چلته کستا سو د وجود خلت ویږي بلته زمونږ د بدن ویني بد ویږي. حضور پاک ورته وی زمان تاسو مراد نه مراد تینا انصار چې اسنه انصار سوی په دې کې حضرت معاذ رضی سعد ابن وقاص رضی الله تعالی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ پاسی یا رسول الله وی مونږ دې مراد یو وی مونږ خپل وجودونه پتا باندې قربان کو او مونږ بس کی طرف نه متانه جنگیږو ګس طرف نه بم جنگیږو مخ کې نه بم رستو نه بم هر طرف نه بم مونږ جنگیږو یا رسول الله وی زمونږ نه بے فکر شي. حضور پاک دومره خوشحالي کې د بدر دی خبرې تا چې حضور پاک د خوشاله نستر غنو کیږي. قافله تیار شوا چې کله مسلمانان روانيږي یو عجیب حالت ته عجیب یو جستجو پرده په مسلمانانو کې یو دو ځوانان دي معاذ او معوذ دوه روریان دي ایو 15 کال عمر دی هغه ته وی تا قبلهم زکات لوی ابل وړو کې دی ابل لازم یا رسول الله ویزه دنه بهادرم د صحابه د ماشومان جذبه ده ویزه دنه قابل مو او وی کني وی زمون مقابله خپلوږي کو حضور پاک مقابله کوي دا یو ور دی بل د وخت کې وی ګوره د پیغمبر فیصله نه غوړه دا واپس کیږي نه وی ته اسم قبول شوه زما د پاره ځان را لړګه چې په دې سینه باندې د کینم حضور پاک بام قبول کی نو غدویم چې کله ځان را لړګه نو په د پاسه کینا سو ورته وی حضور پاک وی دوانه پکې واخلې تاسو دوانه په دې کې شامل دي. نو حالات داسې وو چې کله د دې دوانو دا خبره مخکې لاړه ابو سفیان ابو جهل دی د اغه زین راوته ابو جهل ځان سره لشکر را روان کو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لاړو. تاسو که خیال کړئ که څوک تلی بدر مقام کا نو بدر مقام ډیر داسې لری شاړو کې د پخوا به د مدینه منورې د راتګ لار د بدر و اوس عرب هغه بندګړي د بل سایډ باندې راځي نو خلکو به د مقام بدر زیارت مو کو به مسجد نبوي ته راغو اوس هغه سینه ده اوس د مدینې نم تقریبا ډیره زیاته فاصله ده 3 غنټه فاصله ده لری زیاده ده مونږ ته تلیو چې هغه حالت تو ګور سپور غرنا حضور پاک ته نفلونه هم کړو. روایت کې راځي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای وی دلته کې د ازمکه هغه ریت والا ازمکه وا شګن ازمکه نه وی داس ازمکه بوا وی حضور پاک دلته کې ناستو وی جړلې وی دومره زیات جوړوي یا الله وی دا کسان دی را سره وی کدا لاړ ختم شو نور په دنیا کې بس وکستاره عبادت پاتې نشي او ډیر په مشکله مې راځم کړې وی الله مدد وکي نو وی حضور پاک ال تسوال کوي وی په هغه شګه کې د حضور پاک د سترګو د اوخ کو هغه آثار پراتو دماغي تکتا نو چې حضور پاک کله دعا کوي په دې وخت کې جنگ ته تیاری دي صفونه مقرر کیږي حضور پاک هم صف مقرري اغیم صف مقرري ابو جهل پیل نه راغله د خپل زینی ولې مسلمانان چراغ نو داسې زیونی و چې الته کې نه قدم اغستلې شو او نه چرته کې او وی ساره دی شوی حضور پاک چې لاس اوچت کو رب باران کوي داسې باران یو کو چې هغه کم خاور او هغه خپل ازمکه نه جوړه شو هغه توبه جوړه شوی دا مدد ته وجه صدا چې په اسباب باندې هغه باور نشته پر رب باور صدا او د صحابه د ایمان نه قربان شه داسې عجیبه
روایت کې راځي وی 314 صحابه التزر کسان نم زیات بیا اغي سره اس اسباب نشته او بیا او خان دي دو اسونه دي اته زیری دي دا شانت دو درې توري دي چپلې نشته خپې بلخپې توس چاته وای دلته یاره د پلاني ځای کې جګړه دلته ټوپک ته هغه له ورشه وی لیوانې زه خو خالي لازم څنګه ورشم او دې ته پته ده چې هغې سره توري اسباب اسونه ارسو برابر دي وی حضور پاک ته وی یا رسول الله تاسو حکم کړی دی چې کامیابیږي با نو دا تپوس نه کې چې یا رسول الله هلته کې به زه شهید شم وردانګي صحابو ده د صحابو ایمان دی نن موږ صحابو پسې خبرې کوو د صحابو عزت هم رانه پاتې نه دی هغې چې کله هلته ورځي جنگ شروع دی عظیم جنگ پهله به جنگ داسې کېدو چې هغه طرف نه به یو کس راتلو دې نه به هم راتلو دې طرف نه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه عتبه بن حارث رضی الله تعالی عنه حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا عتبه بن حارث صاحب دلته بیا شهید شوی دی او د درې واړو ته الله شهادت ورکړی دی د احد په مقام باندې حضرت حمزه صاحب او علی رضی الله تعالی عنہ باندې چې حمله شو هغه د اولسم رمضان دا د اولسم رمضان برکات هم چې په دې ورځ باندې څه واقعیات شوي دا یو بنن وای نور به سبا وایو نو چې کله دا جنگ شروع دی عظیم جنگ دی نو ابو جهل وی ویروي دی بنن مون ختمو او زه به داسې دعوت د خپلو کسان لکم چې چاکړی نه وي او خان به ولا علالم هر څه بدیل ورکوم چې جنگ شروع شو نو معاذ معاوض عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ یو خي طرف ته یو ګس طرف ته ولاړ دی یو یړ کې می سوچ کولو چې یاره مضبوط کسرانه ولاړې ماشومان ولاړ دي زما باندې لاسونه کمزوري دي وی دی راته وی ابو جهل کم یو دی وی اوریدلیم دی ډیر تکړه دی ډیر طاقتور جنگجو دی موږ ورته تاسو په څه کوي واړو کې ماشومانی وی موږ وی چې حضور پاک پسې بد کنځلې کوي وی موږ دا عهد کړی دی چې دی به وجنو نو یره هغه ماشومان مې چوکته وی یا الله ستا قدرت ته حیران شم چې ابو جهل هغه ماشومانو قتل کو حضرت عمر سی وی د جنگ نه یو ورځ پهله حضور پاک بدر مقام ته راغلی دی او یا زونه خولې دي وی دلته به عتبه وي دلته به ابو جهل وي دلته به ولید وي ټول چې کوم دی وي زونه راته منتخب کړ وی چې جنگ نه پس موږ ته ما غازی کې پراتو ټول مرداران شوي چې کله دی هلته جنگ ختم شو او یا په هغې کې شهید د اویا سرداران مرداران شو صحابه پکې شهیدان شول دا نو دې پروت حضور پاک کوئی مال بعد ابو جهل سر سوق روړي لكل امه فرعون وفرعون هذه الامه ابو جهل حضور پاک کوئی د هر یو قوم یو فرعون شتا خدای دې قوم فرعون ابو جهل له وی زکا وی فرعون بیا په هغه وخت کې توبه وستوي یا الله وی امنت بالله پتا باندې ایمان وړم خدای توبه قبول نه کا خو وی د پدی وخت کې چې کله حضرت عبد الله ابن مسعود سے برغدا وړو کې صحابي ډېر کمزور مو د فقيه الامت ویل کېږي او دا هغه صحابي دی چې 30 سال د حضور پاک د ژوند د حضور پاک چپلې سمې کړې دي او مسواک بد سره 30 سال د زندګۍ مونږ کچر د یو عالم د یو ولی چپلې سمې کو نو مونږ ته عمرې فخر محسوسېږي چې یاره مونږ ته ډېر فخر محسوس شو وی چې کله یې دنه دا سر کټ کولو وی دې پروت دی وی خپه په دې ما چې زه یو سردار یم زما سر چې کم دی نو یو وړوکی ماشوم کټ که وړوکی ماشومانو قتل که خو وی بیا هم عبدالله ابن مسعود وی سر خورانه کټ کې وی داسې کار وکړه لږ دې سینې سره کټ که چې په دې ټولو سرونو کې اوچت ښکاري چې دا د سردار سر دی نو دا د جنگ مختصر هغه حالات دي ان شاء الله نور خبرو به کې سبا وکړو مستند واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین